کالو په مهنت او په خواري او ډېر زیات په مشقت سره نبی عليه الصلاه والسلام دا صحابه تیار کړی دي چې هغه 313 او نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي الہ العالمین کنن په دې بدر کې په دې مقام کې دغه 313 صحابه شهیدان شي دا 313 صحابه د دنیا نه رخصت شي ولن تعبد بعده ابدا الہ العالمین استابه تر سبا د قیامت پورې بیا څوک عبادت او بندگی ونه کوي زکه زما خواري زما مهنت او زما هغه چې کوم څه سرمایه ونه هغه دادی او مادي میدان د استامه ته حاضر ورونو اصله غونډه سوچ پکار ده نن مونږه الحمدلله په دې دنیا کې ګورو نو تقریبا په ټوله دنیا کې 7.5 ارب خلک اوسي انسانان او په دې 7.5 ارب انسانانو کې د کثرت په اعتبار سره د زیادت په اعتبار سره دویم نمبر هغه د مسلمانانو دی اول نمبر عیسایان یادېږي د تعداد په اعتبار سره هغه ټول زیات خو دویم نمبر هغه مسلمانان دي دا دومره لوی جماعت دا دومره لوی خلق دا دومره زیات دا څنګه پیدا شو دا څنګه جوړ شو دا د نبی عليه الصلاه والسلام هغه د بدر د شپې هغه جړاوه چې دا شپه وا او په دې شپه کې الله ته چې کوم سوال کړي او کوم زاری کړي وا کوم آه بوکا کړي دا دغه نتیجه او ثمره ده زړه سوچ وکي نن موږ هم دلته ناسیو یاره زمونږ نن څه حالت مثال په تور باندې دا 10 غنټه 12 یا 14 غنټه روزه و دولت کې زمونږ څه عالم او د تند زمونږ څه عالم او د ستومانه زمونږ څه حالت او سوچ وکړو هغه د بدر په مقام کې د نبی عليه الصلاه والسلام او دغه د ملګرو څنګه حال دی خوراک د پاره وسره سنشته ده اسکاک د پاره وسره سنشته ده د آرام د پاره سنشته ده او بل طرف ته د دشمن مقابله د انتهایی سخت مقابله دی وجه هغه ورسته الله یوم الفرقان ویل یوم الفرقان فرقان د حق او د باطل ترمنځ فرق کوونکی ورځ او په هغه ورځ باندې دنیا کې اسلام خلق اومانه هغه ورځ باندې چې کله 313 صحابه او یا کسه کافران هغه مردار کړل او یا کسه قیدیان کړل او ډېر شتر نه زخمیان شو دا 313 صحابه خو لیکن داغه دولت څه عالم دی د تند څه عالم دی د ستانه څه حال دی ورونو دا زما استاد عقل نه بره خبره دا د هغه خلکو هغه مهنتو هغه خواري وا هغه اثر چې نن الله رب العالمین دې انکار ته دې کړی ته الله غره ورساو او دا قران ممتراکو نن د زرانو ذکر کله حیران شمه الہ العالمین دا ستاسو څومره لوی فضل دی څومره لوی مهرباني ده چې په هر کور کې نن تاسو وګورئ کسړو کې تاسو د عالم نه ملایږي نو په زرانو کې خامخا ته ملایږي د قران د ترجمه او د معنا په لحاظ سره پوهیدون کې پڑھاوون کې لستون کې او بهر کور کې زرانو موجوده دا الله ډېر لوی فضل دی ډېر لوی مهرباني ده ضرورو درخواست ده چې دا هغه د مشرانو د صحابه هغه تاریخ را یاد کو او دا دین دا قران دا اسلام نن الله موږ را کړی دی دا داغي هغه مهنت او دا داغي هغه خواري وا خو مونږ ته هغه په تکلیفونه تیر کړل هغه په وحال ټکول برداشت کړل هغه په لګي وتندې هغه په جنن استومانه برداشت کړل هر قسمه خبري هغه په برداشت کړل نن مونږ ته په ډېر آرام
په ډېر زیات سهولت عام ته نصیب شو اور څومره زبردست قالین دی ابا دې باندې سجده لګول څومره آسان کار دی لیکن تاسو وګورئ هغه د بدر په مقام کې هغه دوړو باندې هغه خاور او هغه شګه باندې نبی عليه الصلاه والسلام د سجدي بسالي دی وجه نرونو یو شکر ډیر زیات پکار دی انتهایی شکر پکار دی او دویما د دې قران او د قران والو قدردانی پکار دی هر سړی مونږ دا وایي چې لا العالمین استا فضل ده چې په دې جمعات کې دا مونږ قاری د قران راکو حافظ د قران راکو هغه جمعات کې حافظ او قاری د قران راکو کوم جمعات کې حافظ او قاری د قران راکو هغه بل جمعات کې حافظ د قران راکو بل جمعات کې حافظ د قران راکو خپل کلی نه دی راغلی اورونو یا ساتي زه اکثر دا خبره کوم دا د دې الګ د دې قاری د خپل څخه له وفات شو